اکثر ډیر ملګری دا ګیله کوي یاره جی مونږ د الله رب العالمین نه دعاګانې غواړو زمونږ دعاګانې نه قبلیږي زمونږ حاجتونه زمونږ ضروریات زمونږ مشکلات زمونږ پریشانۍ زمونږ د دعا په برکت باندې نه ختمیږي الله رب العالمین زمونږ دعا نه قبلي الله رب العالمین د انسان دعا ضرور قبلي خو په دې شرط باندې چې دعا د آداب سره وکړل شي په کومه طریقه باندې چې شریعت او نبی له صلوات و سلام مونږ ته طریقه خو دلې دعا د آداب سره وکړل شي نو الله رب العالمین هغه دعا نه رد کوي الله رب العالمین هغه دعا ضرور قبلي په نننۍ ویډیو کې به مونږ تاسو ته بیانو چې ان شاء الله دعا به مونږ په ست طریقه باندې کوو د دعا د کولو طریقه سره د دعا د کولو آداب سره دعا په کم وخت کې کول پکار دی په کم وخت کې دعا قبليږي ان شاء الله تفصیلی ویډیو هغه تاسو ته ریکارډ کوم ګورئ چې دعا چې کم دی کنه دا د ټولو عبادتونو مغز دی د ټولو عبادتونو جړه او مغز چې کم دی نو هغه د دعا ده الدعاء مخ العباد حدیث مبارکه کې راځي کنه دعا د ټولو عبادتونو جړه او مقصد دی او چغجی ده خو شي خبره په یو اعمال ډیر کې خوشي دعا پکې نه کې هغه شانتي خوند دی نه نو دعا د خپل عبادتونو هغه نه چول وګرځوي ضرور دعا کوي الله رب العالمین باندې یقین ساتي ان شاء الله دعا به ضرور قبليږي ګورئ زموږ دعاګانې ولې نه قبليږي زمونږ دعاګانې ځکه نه قبليږي چې مونږ دعا طریقه نه زده کړې مونږ دعا څنګه کوو بس سلام وګرځو او بس کوم دینو هغه زمونږ دماغ زمونږ سوچ زمونږ غم زمونږ غور فکر هغه ټول د دنیا سره الله پاک ما وبخي زما مور پلارو بخي پلان کې حاجت ملي الله پاک هغه را لپاره کې الله خو زمونږ په کور کې نه دی ناس کنه الله خو الله دی هغه خو بنیا زبا چا دی پوه شي په خبره نو داسې دعا مکوئ چې الله پاک ما وبخي پلان کې حاجت ملي هغه را لوږي پوه شي پلان کې ضرورت ملي هغه را لپاره کې او ستا په ځل کې هغه چې کوم دینو هغه یې نه ته د زړه د اخلاص دعا نه کې داسې دعاګانې نه قبليږي ها هغه دعا به قبليږي چې ته الله رب العالمین په چین سره په سکون سره په اطمینان سره په ډېر خپل طریقه باندې اول کوشش وکړه چې 2 رکعات د صلات حاجت منځ کا دا غي نرست په خپل طریقه باندې مخ په قبله باندې کینا کوشش وکړه چې په دعا کې الله رب العالمین ته وجاړي ک جړه د لنه درځي د جړه شکل جوړ کا اول د دعا نه مخکې چې کم دینو هغه د الله رب العالمین حمد و ثنا بیان کا الله پاک دا غرونه دی پیدا کړی دي سمندرونه دی پیدا کړی دي الله پاک په دې کائنات کې چې سری د دې حقيقي مالک ته ردی رازق ته ته صمد ذاتی ته بي نیاز دا چې الله حمد و ثنا بیان کړ ډیر د الله رب العالمین چې کم دینو ثنا صفت بیان کا پوه په دې الله خوشاليږي دا غي نرسو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف وای درود شریف درود شریف چې کوم دی کنه حدیث کې راځي چې د کوم دعا په اول کې او په اخر کې درود شریف ویل شي دا دعا الله رب العالمین نه رد کوي نو درود شریف وایا چې درود شریف وای نو الله دا درود د سره رد کوي نو دا الله رب العالمین ضرور قبلې او حدیث کې راځي الله رب العالمین د شان نه دا خبره بعیده ده چې په اول سر کې او په اخر سر کې دعا درود شریف چې کوم دی هغه قبول کی او په منځ کې چې کوم دعا غوښتل شوی د هغه الله رب العالمین قبول نه کی هغه رد کی الله رب العالمین د شان نه دا خبره بعیده ده بلکې چې اول درود او اخر درود قبلې نو په منځ کې چې شوی غوښتل دي الله به ضرور قبلې نو په اول کې هم درود شریف او په منځ کې هم درود شریف په اخر کې هم درود شریف وایا او بیا په اخلاص سره په دلجویۍ سره د الله رب العالمین خپل حاجت غواړه ها ان شاء الله که ستا په دې کار کې خیر وي الله رب العالمین بس تا د حاجت ضرور پوره کوي که هر څومره مشکل ولې نه الله رب العالمین به د حاجت ضرور پوره کوي ها که چرته هغه حاجت کې تکم چې تا کم د پاره چې تا سوال کړی دی کپاغي کې ستا د پاره خیر نه وي او الله رب العالمین ته معلوم وي چې په دې کې د انسان د پاره خیر نه دی نو الله رب العالمین به په دریو کارونه کې یو کار ستا ضرور کوي یا به در لدغه حاجت پوره کوي کم چې تا په دعا کې کړی دی یا به د هغې نه وروستو څه چلو کړي که به هغه درله پوره نه کړي نو پتا باندې څه تکلیف را روان دی څه مصیبت را باندې آینده وخت کې را روان دی د دغه دعا په برکت باندې هغه تکلیف او مصیبت آفت پستانه اوچت کی حدیث مبارکو کې دا راغلي دی هغه پستانه اوچت کی او کدا هم نوي نو بیا بدل الله رب العالمین د دې اجر اخرت ته منتقل کی الته بدل د دې اجر او ثواب درکې د دې بدله به الته درکې او حدیثو کې راځي چې کله انسان په اخرت کې خپل د دې دعاګانو هغه اجر او ثواب ویني نو دې به تمنا کوي چې کاش زما یو حاجت په دنیا کې نه قبول شوه زما یو حاجت په دنیا کې نه پوره شوه زما یو دعا په دنیا کې نه پوره شوه او د دې هغه اجر او ثواب ماته الله رب العالمین په آخرت کې را کړی وي نو د دې اجر او ثواب ډیر زیات دی نو دعا د آداب سره کوي ویډیو د ثواب په نیت د خپل دوستانو سره ضرور شیر کړئ ان شاء الله دعا په کم وختونو کې قبليږي هغه وختونه به درته هم ان شاء الله بل ویډیو کې وکم بیا ویډیو وګړي خو تاسو خدمت کو گزارش ہے ویډیو د خپل دوستانو سره د ثواب په نیت ضرور شیر کړئ چې نور خلک ته فائدہ حاصلېږي